صدقه فطر په چا باندې واجب دي چې صاحب نصاب ماتا اوسوي چې 52 تولی چاندي داغي قیمت نن سبا 1,21,000 روپے دی قیمت ګرځي که سړی ما سره نشته نو هغه په دې وجه ورکی چې زما په روزه کې د چا غلطي نه دي شوې روزه چا سم نه سړی توپ نیولې ده هر سړی کې کمی راغلي دی کنه روزه کې نو هغه د خپل کمو د پاره چې دا کمی الله پاک په دې سره پوره کړي هغه صدقه فطر ورکی آسان ده ګران نه نن سبا صدقه فطر مقدار چې دی تقریبا 300 لګبګ دته دا غنم کده کیږي برکیږي ریټونه کله 300 شي کله 320 شي کله 340 ته ورسي 300 320 340 داسې قیمتونه رسي مدینه صدقه فطر ورکول په د اختر د مانځنه مخکې دا ورکول اولا او بهتر دي او که چا د رمضان د سر رمضان د شروع شو یو سړی ورکوي شي بالکل ورکوي جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په دیمه هجره کې د رمضان مبارک په اخرنو ورځو کې تقریبا 28 رمضان باندې د الله پیغمبر د سرسایه یا د صدقه فطر د حکم فرمایلی دی برابر سونا چاندی یا مال تجارت یا د ضرورت نه زیات سامان او کې اوسړي باندې واجب نه د غدي غریب هو ځکیږي صدقه دوه فائدې دي یو فائدہ حدیث مبارکو کې راځي د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت دی الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد یو فرمایو چې تاسو صدقه فطر ورکوي پر رمضان کې کوم له عقب یا پاش خبرې یا داسې یو کار وشي چې هغه اجر او ثواب کمي نو داغي کمی الله پاک پوره په صدقه فطر باندې او دوی فرمایي مساکین سره امداد دی پدې کې الله حبیب فرمایي خپل غریبانان دومره ورکړه او کې چې هغه د سوال د محتاجین احتیاج سوال نه کوي موتا باندې روزه اختر راغی خوشحالي ده زما بچي کپڑے چې زه وګورم زما یو غریب گاونډي دا بچي کپڑے واچي خنشي هغه چې کمزور خولوالي ها دغه رنګي یا که زه سپخومه اختر کې د خوشحالۍ نه نو چې زما گاونډي م سپاخي کې کړه نو خپل گاونډیانو باندې کې تعاون د مساکینو ده نو الله حبیب ارشاد فرمایي تاسو دا ورکوي دا واجب دي ما یا صدقه فطر با د چا طرف ورکول کیږي نو صدقه فطر با د نابالغ اولاد طرف چې کوم صاحب نصاب دي لار باندې دا سدي دا واجب دي دا ذمہ باندې چې کوم نابالغ ماشوم دي البته د خځې طرف په د باندې لازم نه دي او د خځې د خاوند طرف هم نشي ورکول او که ورکوي نو ور دي کې خیر دی د بالغ اولاد طرف هم ورکوي شي د مور پلار طرف هم ورکوي شي ادا شي خدا په لازم نه چې د مور پلار صدقه فطر بچي ورکوي دا په ډول لازم نه دي دغه رنګي که ورکوي نو ورکوي شي دا یو خبره یاد ساتئ ورکوي شي ښه خو که د باندې واجب نه دي دویمه خبره اکثر خلک تپوس کوي په دې مسافرونو باندې صدقه فطر څنګه دی مسافرونه دي نو هغوی چې په کوم ځای کې اوسېږي د هغه ځای د مطابق به ورکړي د هغه چې کومه کرنسي ده د هغې مطابق به ورکوي هلته صدقه فطر څومره دی هغومره به ورکوي که پاکستان کې ورکوي هم او که هلته ورکوي هم داسې نه صدقه فطر به د پاکستان مطابق ورکېږي اوسېږي په سعودي کې او په دوبۍ کې نه چې کوم ځای کې اوسېږي د هغې مطابق به ورکوي او چې کوم ځای کې ورکوي که پاکستان کې ورکوي د هغه ځای مطابق به ورکوي خبره پوهېږي یو سړی په سعودي کې دی هغه وایي زما دغه د صدقه فطر ورکړي نو بیا به ورکړي د هغه ځای مطابق چې کوم دی قیمت زیات دی دا خبره یاد ساتل پکار ده ښه دا به ورکوو چاله اکثر په دې ورځو خلکو ته ورګیاد شي خور له ورکوي شو که نه دا رور له ورکوي شو که نه دا بلکل ورکوي شي خو تا ته په 11 میاشتو کې دا خور یاده وه که نه وه خبره پوهېږې بھائی دا خور په بل ټایم کې یاده نه چاته کیلو ټماټر والی چې په 300 کیلو چې د کیلو ولا یو څه کوي پای کې د خور نه ویاله او چې د بل غریب امو غریب خور چاته وایو چې دوه خویندې یو لږه مالداري د هغې خاوند ګاډي بینک بیلنس وي هر څه برابري او بل لږه کمزوري د هغې سره 60 ګاډي کور کې د خاوند سره یا یې لږه ځمکې د کنال نیمه ځمکې یا یې سونه وسري خو لږه کمه وسري لږ کور لږ پوخي خو لږه دا بل نه لږه پرشینی نو موږ دغه خور ته بیا غریب وایو دا غریب ده
نه هغه غریب نه ده، هغه غریب چې هغې سره په خپله صاحب نصاب نه ده، د هغې په ځای بله غریبانان وګوره هغوی له یې ورکړه. نو غریبانان شته، دیندار خلک به یې کتل بیا ډېر اولاد دي، خو داسې کس ته یې ورکړه چې هغه پسې دیني کار وکړي، هغه په دیني کار ته وزګار شي. دا خبره ده چې ته عالم وګورو، ګاونډ کې عالم دی، رشته دار عالم دی، طالب علم عالم دی، او په ځان له کتاب والي، او په ځان له د میاشتې بلا شي ضرورتونه لکال دا په ځان له برابر کړي. داسې کس ته ورکول اولا او بهتر. غریب خور له ورکوي شي، غریب ورور له ورکوي. دین انکار نه کوم مسله ده، ابه ته ویم خو صرف دومره وایم چې په 11 میاشتو کې ما ته د خور او ورور غریب نه یاده، او په دې ټیم کې رايات چې 300 روپۍ دي 200 روپۍ دي دا والا ورور دا والا خور داسې نه ده.